که نمرود را ته هر سو اورونه بل کی که نمرود را ته هر سو اورونه بل کی دا خلیل زړګی می خدای کو که بدل کی او زما ذهن نه د مرګ دی نه به مړ شي خو دومره دا چې دا وختونه به شل کی دی لوګي لوګي ماحول کې زما خدایا څوک به څه د احساساتو چراغ بل کی اوس تاسو په درنه استقبال کې د لر او بر سمې او غر د ټول پښتون ملي رهبر ستاسو په درنه استقبال کې تشریف راوړي محترم آفتاب احمد خان شیرپور نر رهبر بادر رهبر شیرپاو شیرپاو نر رهبر بادر رهبر بادر رهبر زړور رهبر ستا رهبر زما رهبر د سمې او د غر رهبر د دواړو لر او بر رهبر ستا رهبر زما رهبر د ټولې پښتونخوا رهبر زنده ہے 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 دا ولس دا وطن یا کفن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بس 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 بچے بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بس بچے بس بچے بس قابل قدر صدر جلسہ دا زمونگا محترم ملمانہ دا نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ ڈیلیگیشن چاغی کے افراسیاب خٹک صاحب دا پختنو یو نامور دانشور سابقہ سینیٹر جمیلہ بی بی سابقہ ایم این اے عبداللہ ننگیال صاحب دا این ڈی ایم یوستر مشر دا قومی وطن پارٹی سینٹرل اور پروونشل عہدیداران صاحبان دا پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو صوبائی چیئرمین اوغسرا راغلی عہدیداران زمونگا دا جنوبی پختونخوا مشران پنجاب سے آئے ہوئے ہمارے محترم دوست اور ہمارے عہدیداران صاحبان ہری پور سے ہماری بہنیں بیٹیاں سندھ سے ہمارے وہاں کے عہدیداران صاحبان دا قومی وطن پارٹی
د مختلف اضلاع راغلي مشران او د پارټۍ خواږه ورکران، د وطن پال یوتھ آرگنائزیشن، د وطن پال اسٹوڈنٹ فیڈریشن، وطن پال لوئرز فیڈریشن، د وطن پال استادان، د وطن پال مائنورٹیز ونگ، زمونگا دا سمندر پار دوستان د پارټۍ او دلته په زرګونو تعداد کې راغلي مشران کشران، زمونگا خویندې نن په زرګونو تعداد کې مونږه ټول دلته موجود یو چې خپل قائد حیات محمد خان شیرپاو په اووه برسۍ باندې یو تجدید عهد وکړو او دا عهد کو چې څنګه چې هغه د مظلوم قوم د مزدورانو د کسانانو د فلاح او بهبود دپاره جدوجهد کړی، د هغوی دې جدوجهد ته او د دې صوبې د حقوقو دپاره او زمونږ د خپلې ژبې دپاره هغه چې کوم هلې ځلې کړې وې هغې ته خراج تحسین پیش کو. هغه د پاکستان د استحکام د خود مختارۍ د مظلوم طبقات د مزدورانو د کسانانو طبقو دپاره د هغوی د حقوق دپاره چې کوم جدوجهد کړو هغه به انشاءالله تعالی مونږ په مخ پر وړاندې بوځو. د غریبانانو او د مظلومانو د آواز په نتیجه کې د حیات محمد خان شیرپاو شهید هغه خلک دشمنانو چا چې د دې ملک کې د غریب آواز نه اورېده او هغه خان خوانین هغه جاگیرداران په دې کې شامل وو چې د هغه دا میشن مونږ فیل کو، خو الله تعالی فضل و د هغه محنت رنگ روړو په دې ملک کې د غریب ته آواز ملاو شو او غریب خپل آواز دپاره تګ و دو دپاره یو محکم او مضبوط قوت جوړ شو. هغوی د دې ټولو مشکلاتو باوجود بهادرۍ سره مقابله وکړه. هغه باندې یوه حمله نه بلکې 4-5 حملې پې شوې وې
خو هغه رستو شوی نه او هغه وویل چې دې غریب دپاره زما د وینې چې ضرورت وي نه زه به دې کې رستو کېږم نه او په 8 تاریخ باندې هغه خپله وینه د قوم دپاره توی کړه او د قوم هغه چې د اواز یې هماغه شانتې سرخرو وساتو او نن هم 40 کاله پس د هغه د اواز هماغه شانتې بیداره دی او د هغه فطري روحاني او نظریاتي افکار زمونږ دپاره مشعل راده او انشاءالله تعالی دا مقصد به مونږ همدغه شانتې جاري ساري ساتو. نن ملک هماغه شانتې په 1970 کې چې څه صورتحال و نن هم ملک هماغه شانتې صورتحال دی. دې ملک کې د غریبانانو پرسان حال نشته. نن هر یو غریب فریاد کوي جاړي د مهنګۍ نه د بېروزګارۍ نه هغه دامره تنګ دی چې 2 وخته خپل بچو دپاره 2 وخته روټۍ نشي پیدا کولی. نن ملک د IMF په سکنجې کې گیر دی. نن زمونږ سټیټ بینک IMF سره ګیروي دی. دا ملک چې مونږ په دامره قربانو سره جدوجہد سره دا ملک جوړ کړو نن د عمران خان دا ملک په IMF سره ګیروي وساته. دا د شرم خبره ده او دا مونږ د دې مکمل مذمت کوو. د بجلی قیمتونه په میاشت کې 2 ځله زیاتېږي. دا بدبخته صوبه ده چې مونږ بجلی پیدا کوو ارزانه بجلی پیدا کوو او مونږ ته په داسې قیمت کې ملاویږي چې زمونږ وس نه رسي. صرف پیدا کول نه مونږ ته خپل حق په دې کې نه ملاویږي او هر یو کلي کې په هر یو دیهات کې په 24 घंटे کې 14 घंटे 18 घंटे بجلی لوډ شیډینګ. دغسې اوس بیا د پټرولو قیمتونه زیاتېږي د ګیس قیمتونه زیاتېږي. د دې اقتصادي بدحالۍ وجه نه زمونږ صوبه رستو روان ده. غربت کې اضافه کیږي. ټولو کې زیات اثر په موږ باندې کیږي او دا د عمران خان چې خپل وزیرانو له سرټیفیکیټونه ورکوي چې دا پاس شو دا فیل شو دا 1 نمبر باندې او دا په 2 نمبر باندې دی. پکار خدا دی چې ته سرټیفیکیټ هلته مه ورکوه. راشه عوام نه تپوس وکړه. مخکې د خپل ځان راوله پیش کړه عوامو ته چې دا خلک تا ته ووایي چې ستا څه حیثیت دی. نن که مونږ ګورو نو پاکستان ټول پاکستان کې خلک په دې مهنګۍ په وجه بلوه دی. نن د مهنګۍ وبا په وجه خلک بلوه دي او ټول خلک وایي چې دا د عمران خان د حکومت نه لیده چې دا ملک په دامره پریشانۍ کې دی. آیا تاسو عمران خان له سرټیفیکیټ ورکوئ؟ د عمران خان وزیران له سرټیفیکیټ ورکوئ؟ عمران خان
یو سلیکټډ پرایم منسٹر او مونږه ما تیر ځلم په دې جلسه هغې کې ویلو برسای کې تیر برسای کې چې دې نشي چلېدی دې چې چا روسته دی هغه خلک هم اوس پښیمانه دي خو د دې درې نیم کاله چې دا کم مهنګۍ په دې قوم باندې د مسلط کړې ده دا کم تکلیفات چې دې قوم باندې د مسلط کړي دي د دې به مونږ بدلا اخلو او بدله به په داسې طریقې اخلو چې ده ته پته ولګي کو هغه په الیکشن په هغې باندې او کو هغه د احتجاج په طور باندې مونږ به دنه دا بدله اخلو بیا د خپل سرو وینو جامو کې روانېږم قومی وطن پارٹی قومی وطن پارٹی په صوبای خود مختاریه باندې یقین لري مونږ دا ګڼو چې صوبے مضبوطی نہ ملک پر مضبوطی اور مرکز پر مضبوطی مونگا زمونگا دے صوبے پدے تیر درینیم کالو کے مونگ تا خپل حق نہ دے ملاو شوے مونگا دا خپل حق تا پارا آواز اچتاو مونږ غواړو چې مرکز کومې فیصلې کوي د صوبو صلاح مشورې سره کول پکار دي مونږ د فاټا ډسټرکټ سره چې کومې وعدې شوې وې هغه مکمل شوې نه دي او دا زمونږ حق دی چې د هغې دپاره آواز اوچت کړو فاټا ډسټرکټ په یو مقصد دپاره خیبر پختونخوا سره ضم شوی و او کو دا صورت حالي نه هغه مقصد بحال نشي د هغې فایده به دې ملک ته ونه رسي نن هلته د نظم و ضبط the law and order situation حالات ډیر خراب دي ټارګټ کیلینګ کیږي خلک اوچتیږي هغه ځای نه اوچتیږي اغوا کیږي دا صورتحال ناگفته بې دی مونږه دا په هېڅ حالات کې نه منظورو دې ګورمنټ اوس دا افراسیاب صاحب نم خبر وکړه 18ویں ترمیم 18 ترمیم چې په آئین کې کم شوی و هغه ختمول غواړي د دې به مونږه په هر موقع باندې هر فورم باندې د دې خلاف آواز اوچتاو 18ویں ترمیم پاگی که زم یو اسوم چه جوڑه ده افراسیاب صاحب مو دا زمونگا رومبنی هدفو مونگا ده صوبای خود مختاره سرم متفق نیو مونگا غوارو چه ده نزیات زمونگا چه کم حق کیگی یا مونگ تا ملاو چی بلکہ زمونگ پروگرام کے دے چې دې ملک دې نوې عمراني معاهده وشي او مونږ ته د خپل حق چې زموږ کوم حق کېږي هغه مونږ ته میلاو شي نه بیا به مونږه دا خپل خلک دا خپل نوجوانان دا چې کم نن دلته راغلي دي هغوی له روزګار
ورکړی شو مونږ خپل وخت کې روزګار ورکړی روزګار هم چا نه اخیستی نو د دوی په شانتې چې 60 لاک خلکو نه روزګار واخیسته مونږ دې نوجوانانو لا روزګار ورکول غواړو مونږ دا خپل سټوډنټانو لا خپل حق ورکول غواړو زه د سند حکومت د دې فیصلې ستاینه کومه چې هغوی په سټوډنټ یونین باندې پابندي ختم کړه مونږ غواړو چې ټول ملک کې د سټوډنټ یونین نه پابندي ختم شي هغوی ته د خپل حق ملاو شي په دغه لحاظ سره 15 اگست باندې چې دې خطې کې کم صورتحال جوړو هغې سره مونږ ټول متاثر شوي یو مونږ غواړو چې دې حالاتو منفي کم حالات دي د هغې سدباب وشي او مونږ بین الاقوامي سطح باندې دا مطالبه کوو چې زمونږ افغان وروڼو ته دی افغان ولس ته دی هغوی سره انساني هغې باندې دی مدد وکړی شي ځکه چې هلته دا کم حالات جوړ دي دا هغه هلته بچی زنانه په سړکونو باندې ناست دي او بې یارو مددگار دي دا مونږ ته قبوله نه ده چې امریکا دې د هغوی پیسې 7 اربه روپۍ هغه د ځان سره هماغه شانتې ځان سره کېږي او وایي چې دې کې 3.5 اربه ورکومه نور نه ورکومه دا د افغان ولس پیسې دي او دا دوی ته واپس ملاوېدل پکار دی چې هلته حالات ښه شي مونږ دا حالات چې کم دي په دې کې پی ډي ایم د عدم اعتماد تحریک اعلان کړی دی دا د دې لپاره چې دا حکومت دا جعلي حکومت دا سائلیکټډ حکومت دا هایبرډ حکومت فیل شوی دی او زمونږ ولس په تکلیف کې دی دې لپاره د عوامو د تکلیف ختمولو لپاره مونږ دا پی ډي ایم دا فیصله کړې ده چې د عمران خان خلاف با عدم تحریک اعتماد زر تر زره داخلو مونږ غواړو چې د حزب اختلاف سمره پاتې دي دا څنګه چې اوس په دې پوینټ باندې په دې یو نقطه باندې یو ځای شو چې هغوی خپل ذاتی یا د پارټۍ مفادات ته به نه ګوري پکار دا دی چې د ملک مفادات ته وګوري او دې وخت کې دا څنګه چې سینټ کې بل باندې افراتفری په اپوزیشن کې جوړه وه هغې نه پس را یو ځای شو نو مونږ غواړو چې کم نن منتشر دی مونږ غواړو چې پښتانه دې په یو موټي او یو پلیټفارم باندې را یو ځای شي چې د پښتون قوم کو دلته دی په هر نړۍ کې چې پښتون دی د هغوی مونږ په صحیح معنو کې خدمت وکړو ډېره مهرباني ډېره شکریه